سلامونه او احترامات ملګرو، نن به موږ سیل کوو د سنټرل ایشیا د یو ډیر ښکلي او تاریخي ملک یعنی تاجکستان او ځان به خبرو د دې ملک د دلچسپ حقیقتونو نه. تاجکستان چې اپیشل نوم یې جمهوریت تاجکستان دی، د 900 په زیات سیندونو او دریابونو مشتمله په خشکۍ کې غیر د سنټرل ایشیا ملک دی. د دې ملک 93% حصہ په غرونو مشتمل ده. د دې سرحدونه په جنوب کې د افغانستان، مغرب کې ازبکستان، شمال کې کرغیزستان او په مشرق کې د چین سره لګیدلې دي. دا د تاجک نسل خلکو ملک دی، د چا جړی چې د ایران او افغانستان کې وس هم موجود دي او تاجک زبان یې هم د فارسی سره تر ډیره حد سمون خوري. د سامانی سلطنت دا ملک پر شلمه صدۍ کې د سوویت یونین باضابطه برخه وه چې به ورته تاجک سوویت اشتراکي جمهوریه ویلی شو. د وسطی ایشیا د ټولو نه لوی دریاب دریای آمو د دې ملک نه تیریږي. د سوویت اتحاد په افغانستان کې د شکست نه پس رشیا په څو حصو کې تقسیم شو چې په نتیجه کې تاجکستان ته هم ازادي ترلاسه شوه. د ازادۍ میلاویدو یعنی د کال 1992 نه تر کال 1990 پورې تاجکستان د خانه جنګۍ په لپیټ کې و. د خانه جنګۍ ختمېدو نه پس سیاسی استحکام، غیر ملکی امداد او د ملک دوه لوی قدرتي ذرایع یعنی مالوچ او المونیم د ملک په معیشت کې لوی کردار تر سره کړو. دوشنبه د ملک دارالحکومت او د ملک عظیم ښار دی. 1.5 لاکه آبادی لرونکي دا ښار د دنیا په ښکلي ښارونو کې شمارل کیږي. د تاریخ د پاڼو تر مخه دا علاقه د مختلفو سلطنتو حصہ پاتې شوې ده. په 9مه صدۍ عیسوي کې د خطې ته اسلام داخل شو. د عباسی دور په اخره کې کله چې د سلطنتي اسلامیه مختلفي حصو کې نوي ریاستونه په وجود کې راغله، نو سامانی وړاندې سلطنتو چې په وجود کې رالو سمرقند او بخارا ښارونه یې جوړ کړل، کوم چې د تاجک قوم ثقافتي مرکزونو کې بدل شو چې وروستو چنګیز خان په دې خوره قدمونه کېښودل او دا سلطنت یې قبضه کړو. د سلطنتي روس عیسه جوړېدو نه وړاندې دا علاقه په اماراتي بخارا کې شامل وه. په 19مه صدۍ عیسوي کې روس په وسطی ایشیا کې خپلې پنجې کلکې کړې او تاجکستان یې هم قبضه کړو. په 1919 کې د زاري روس د سلطنت ختمېدو نه پس په وسطی ایشیا کې د تحریک آغاز وشو او د سور پوچ خلاف یې سخت مزاحمت وکړو، خو د بده مرغه دغه تحریک یې د تباهۍ سره مخ کړو او دا علاقه د سوویت اتحاد حصہ جوړه شوه. د سوویت یونین دور کې زموږ مذهب اسلام ته ډېر نقصان رسېدلی و. ټول جوماتونه بند کړی شوي وو. ماسکو په ټول وسطی ایشیا کې د ملک ته ډیره کمه توجه ورکړې وه چې له کبله یې دا ملک د تعلیم او تجارت حوالې سره د نور وسطی ایشیایي ملکونو نه ډیر پاتې و. په کال 1991 کې سوویت یونین مات شو، نو تاجکستان د خپلې ازادۍ اعلان وکړو، خو د بده مرغه سمدستي ملک د خانه جنګۍ په لپیټ کې رالو او د ملک مختلفو قبیلو د یو بل خلاف ټوپکې اوچتې کړې او غیر یقیني صورتحال پیدا شو. په کال 1992 کې امام علي رحمانوف په اقتدار کې رالو او د 13 کالو د ملک حکمران دی. تاجکستان په داسې خطه کې موجود دی چرته چې د ټولو نه زیاتې زلزلې راځي. د پاکستان او تاجکستان ترمنځ صرف 14 کیلومتره فاصله د واخان په پټای ده. کچري افغانستان د روډ جوړولو اجازه ورکړي، نو بیا د پاکستان او تاجکستان ترمنځ ټولي فاصله ختمې دي. د تاجکستان کل رقبه 1,40,000 سکوير کیلومتر ده. د رقبې لیاس سره د ملک د وسطی ایشیا د ټولو نه وړوکی او په دنیا کې په 90 نمبر شمارل کیږي. د تاجکستان په وادیه پرغانه کې د یورپ او ایشیا د اعلی نسل ټټوان موجود دي. یورپی خلک هم دلته ټټوانو اخیستو لپاره راځي. د دلچسپۍ خبره دا ده چې 90% تاجک خلک په روس کې په مختلف شعبو کې کارونه کوي. په ملک کې د غربت باوجود په تاجکستان کې شرع خواندګي ډیره زیاته ده. د ملک 93% خلک سنی مسلمانان او شیعاګان 3% دي. د سوویت یونین دور کې مذهب ته ډیر نقصان رسیدلی و، خو چې کله ملک ته ازادي ترلاسه شوه، نو یو ځل بیا د تاجکستان جماعتونه آزاد شو او په مذهبي رجحان کې اضافه وشوه. په ملک دننه 40 ایرپورټس او 2 ایرلاین دي، یعنی تاجک ایر او سومون ایرلاین دي. د تاجکستان کارپیټ او قالینونه هم په ټوله دنیا کې ځانګړی شهرت لري او خلک یې ډیر خوښوي. تاجک خلک د کاوې څکلو شوقیان دي او په ورځ کې کم از کم 3 کپه کاوه ضرور څکي. تاجکستان کې پولاو هم ډیر خوړل کیږي او خلک یې خپل خواخوږه هم د ډالۍ په توګه لیږي. د تاجکستان خلک خاکساره، مینناک او ملما دوست دي. ملګرو، دا و د تاجکستان سیل چې تاسو وکړو. امید لرم چې دا ویډیو به تاسو ډیره خوښ شوي وي. د بل نوي ملک د سفر پوري زه غواړم اجازه د تل پاتې خدای په امان.